السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګورئ a2z الیکټرانکس یوټیوب چینل. دوستانو نن موږ تاسو ته یو ویډیو راوړله چې 2.5 جنریټر ډینمو پنګه څنګه وائنډنگ کوو. مکمل طریقه به انشاءالله موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښو. نه اول نه واله تر اخره پورې زموږ ویډیو وګورئ. که چیرې ویډیو باندې ځان پوه کول غواړئ انشاءالله پوره معلومات به زه تاسو ته په دې کې در کوم. نو فرسٹ آف آل به تاسو د شی وکړئ چې تاسو پر دې نه په دې باندې پرمه واخلئ. د دې په منځ کې به 15 سلاډونه خالي پاتې کوئ. 5 سلاډونه چې تاسو کله خالي پرېښودل دي نه به دې بالکل فکس پرمه والی نه برابر چې نه ډېر غټ وي چې دومره چې ته کویل په هغه دغه باندې بیا شی ور اچولی. بالکل نه ته ګوره زما ناپ ته خیال کوئ په دې باندې نه چې دومره ناپ باندې دی خوئ. بیا به دې تاسو پرمه راوالئ 5 کوایله دي او تار چې کوم دی نو په دې کې ډبل 21 نمبر تار لګي او د AVR د ساده نه ده. په دې کې دا چې تاسو کله وتړو ګوره دا ډبل 21 نمبر تار دی، دواړه 21 دی که نه، دواړه 21 تار به راوالئ. دا مونږ کوز کړو. دا چې تاسو راواغستو نو پیاله به په دې باندې سټارټ والئ. ګوره دې له به ورکړئ 18 چکرې، ځکه چې دا کم ډینمو چې زموږ سره دې سلاډونه ډېر زیات کچ دي او تار پکې 21 نمبر دی. ګوره دې له موږ 18 او دریو له 18 او 19 چکرې ورکړې. دا به تاسو ځان سره دلته ګوره دا کنیکشن چې زموږ سره وسلاړ دا د AVR دی نه ما چې غوټه ورکړه. دې له به 1 دې له اولي له به 2 چکرې ورکوئ، بیا به 1 ورکوئ، بیا به 2 ورکوئ، بیا به 1 لکه 1 2 1 2 په دې حساب باندې به دې له د AVR چکرې ورکوي. صحیح شو. بیا به هغه سر چې کوم دی دا بیا هم رامات کړي چې بیا ستاسو نه هیر نه شي چې یاره تاسو ته پته بیا لګي چې یاره دا زموږ سره د AVR تار شو. صحیح ده. نو بیا به د هغې نه بعد دې له موږ 2 کویله جوړ کړه، ځکه تاسو ته یو مو وښودو چې ویډیو بیا ډېره زیاته اوږده کېږي د هغې په وجه باندې. نو ګوره دلته ما یو منټ نو ګوره په دې کې موږ فایل ورکېښودو. په دې کې موږ 5 سلاډونه به یې تیز پرېښودل. لومړی کنیکشن چې کوم دی دا به ځان سیټه راولئ. نه ګوره زه چې کوم سیټه کار کوم لومړی کنیکشن ما بالکل خپل سیټه راوستی دی. صحیح ده. نو دا تاسو زه طریقه ښیم. بیا ویډیو زموږ ډېرې زیاته اوږده کېږي نو شارټ کټ دې کې چې کاغذ دا زما چې کوم کمپیوټر نو دا له ما سره بالکل راکړی چې تار نه سکرچ کوي که نه. نو دې باندې بالکل سلاډونه ډېر زیات کچ دي د هغې په وجه باندې لږ کاغذ چې کوم دی دا هم لږ په سختۍ سره لی، خو بهرحال زه اسانه ده. نو په دې طریقه باندې به تاسو دا جوړه کړئ. ګوره د AVR دپاره 2 1 بې 2 1 داسې په 1 2 1 2 به دې به له چکرې ورکوي. او دا نورې چې کوم دي نو دا 18 او 19 لکه په دریو کې تا مثال کې 18 نو په دوو کې به 19 ور واچې. صحیح ده. ګوره دلته زموږ سره یو کویل ورولې دی، اوس زموږ دویم کویل. ګوره دا کنیکشن چې زاړو ګوره په کومه طریقه د دې نه آمنې سامنې د بل ته کنیکشن داسې راواوښتو. اکثر نوي زموږ چې کوم ورونه دي شاګردان نو هغه داسې شی کوي چې اکثر کنیکشن کې تېروځي که نه، نو دې ته به ډېر زیات خیال کوئ. صحیح ده جي. ګورئ دا ما ورکېښودو کاغذ به بالکل داسې ناپ باندې اچوو چې نه ډېر غټ وي، ځکه چې بیا هم اکثره میچر ور اچوي نو کاغذ بیا ځان ساړی که نه. د هغې په وجه بالکل کاغذ بالکل فریسک دی چې دا څومره کاغذ تاسو لاندې ښودئ د دې په ناپ باندې بالکل برابر دی. صحیح ده. دا زموږ څه پوره شو. اوس ګورو موږ دلته چې کوم نور دغه دي نه دا موږ پوره کړو، ځکه چې بیا زموږ څه ویډیو اوږده کېږي نو ځینې ته موږ بالکل کټ کړي دي.
دا کنیکشن به سره ماته کې دا زموږ سکریچ نشي یا سر روان دغه شو دغه فوجه باندې بیا کټ کیږي. زموږ سره بالکل پوره شو. اوس به راشو په دویم کوایل باندې. د دې هم دغه شان سیم ټو سیم طریقه ده، په دې باندې به تاسو دا ور واچوئ. انشاءالله دې ټول کنیکشن وغیره څه به ته زه وښیم. انشاءالله که تاسو بیا ډیمو جوړول غواړئ نو هېڅ مشکل نشته. دغه زموږ د واتساپ نمبر دی، بالکل زموږ سره رابطه کولی شئ. تاسو به د دې خوا 4 سلاډه پرېږدوئ او هغسې نه بیا کویل ور اچوئ. دا زموږ سیلینډر دا هم په دې طریقه باندې پوره شو. زموږ سره اوس سټارټینګ کویل لمونږ جوړو د ویار دپاره چې کوم چکري د نري تار نه دې له به دې شی وکړئ چې پرمه به والا واخلئ. نو پرمون چې واخله د 25 نمبر تار نه به 35 چکرې ورکوئ. صحیح ده، د 25 نمبر تار نه 35. که چېرته سلور لګوئ نو بیا به کې 24 یا 23 نمبر وایر لګوئ. صحیح ده، 24 نمبر بیا برابر وي. ان یو سلاټ دې ما دلته دننه پرېښود دې سیټه او بیا به هغه سیټه ورته هم یو سلاټ پرېږدوئ. دې کې به هم ښه کاغذ ورکړئ چې یاره بیا اوړي راوړي نه چې ته شارټ نشي. بالکل زموږ سره یو کویل پوره شو. د هغې نه بعد به بیا د دویم کویل هم ور واچوئ. بالکل زموږ سره دا کویل پوره شوی، دا دویم سټارټینګ ور واچوئ. کوشش به دا کوئ چې تار چې کوم دی هغه سکریچ نه شي که نه. د دې وجې دا ډي سي چې کوم کرنټ لاولې جوړوي نو هغه هم دا جوړی دی چې کله معمولي کراس هم په دې کې راشي بیا بجلي نه جوړوي، بیا به بار بار کرنټ فرقې هغې په زور باندې به دا بیا بجلی وباسي. داسې بیا په خپل زور نشي ایستی که نه. د دې څه به غټ احتیاط کوئ. دا زموږ سره پوره شو. ګوره دا موږ اوس کاټن کوو. بیا ورته کنیکشن طریقه هم ښیم. دا به له اول ښه پریس کوئ، ګولایي بیا وکړئ چې زموږ ډیمو هم ښایسته راشي او بیا باډۍ سم نه ټچ کېږي. دلته پنکه دې ته راځي که نه نو چې هغې سم نه ټچ کېږي. ښه بل دلته زموږ چې کوم د کراس کاغذ دی ګورئ دې له ما کاغذ هم وله شی ورکولی، خو دې کې چې کوم ما ورکړو دې ته کاغذ پټۍ وي، ډبله کاغذ پټۍ وله ورکوئ. بالکل زموږ سره دلته ګورئ نه ما پټۍ ورکړله. دې له به داسې پټۍ ورکړئ چې زموږ څه بیا کویل چې کوم دی هغه نه کراس کېږي. دا به لازمي ورکوئ. صحیح ده جي. بالکل چې پټۍ مو ولګوله نو بیا به په تار نه به یو ستن جوړه کړئ او د هغې په ذریعې باندې به دا کاټن کوئ. ګوره دې کې ما کاټن تار واچو، د ډبل کاټن تار نه کاټن کوئ چې مضبوطي. صحیح ده جي. نو دا ټول کاټن کول طریقه ډېره اسانه ده. په دې طریقه باندې ښه په اسانه کاټن کېږي. ښه برابر راټیټ کوئ چې زموږ سره کویل ټیټ راشي. دا بالکل زموږ سره کاټن پوره شو. اوس دې طرف ته ګورئ کنیکشن د خیره سره. نو دې طرف ته کوم کنیکشن زموږ سره راځي ګوره دا هغه کنیکشن چې کوم دی د وي آر کنیکشن دی او دې خوا هم د وي آر دی. دا غټ او هغه غټ بالکل یو بل څه میلاو کړئ. دا ډایرکټ یو بل څه بس کنیکشن وشو. صحیح ده. دا به ښه په صحیح طریقې باندې سپین کړئ چې کرنټ پکې صحیح پاس کېږي. دلته چې زموږ دا کنیکشن دی ګوره هغه د وي آر دی او دا ډایرکټ رننګ د بجلی دی. دا دواړه میلاو کړئ. بیا زموږ څه ګوره دا د وي آر پاتې شو او دغه ډایرکټ د بجلی دی نو هغه به ډایرکټ بجلی ته ولګوئ او دا کم منځ دا چې موږ دوه یو ځای کړل نو دا به ډایرکټ وي آر ته ولګوئ. وي آر چې کوم کنیکشن دی او دې بل یو ته به یو د وي آر او یو د بجلی دا دواړه به دې ته لګي. صحیح ده. ګوره دلته زموږ له اول د بیټرۍ دا ولګېده، د وي آر دا کم ډي سي کرنټ چې دی که نه
دا ولګېدل. بیا به راشي دغه سور چې کوم تار دی دا ډایرکټ اے سی تار دی، د رننګ کې چې کوم تار دی اے سی، نو هغه هم دا به ښه صحیح ټانکه کوي چې بیا لوز نه وي، سپارکینګ نه کوي. دا مو شو. دلته به بیا راشي زموږ سره چې کوم دا تار چې کوم دی دا د رننګ د ای وي آر تار دی، نو همالته زموږ سره 2 کامن شوي، دا بجلی له هم لاړ شي او ای وي آر له هم لاړ شي. دا مو لګېدو. بیا به دلته راشي زموږ چې کوم یو د ای وي آر او یو د رننګ چې کوم تار یو ځای شوی، نو هغه به دیس کې موږ دې نه ټانکه اخلو، دا به ای وي آر له هم ورکو. دا زموږ څه کنیکشن پوره شو. دې نه بعد به دا په کاویا باندې په صحیح طریقې سره ټانکه کوي. دا ډي سي شو، دا ډایرکټ کامن کنیکشن دی. دې نه بعد به دا په کاویا باندې ټانکه کوي. بیا به دا اصلي ور ولې چې کنیکشن چې دی هغه خالی پاتې نشي چې شارټ را شارټ پکې بیا نه وي. دې لپاره به یو ټای ویلټ راوالي، په هغې باندې به بالکل په خپل لیول باندې دا کنیکشن یې وته چې لنډې اوږدې پکې بیا نه وي. دا به دې سیټ ته وتړي او دا یو به دې بل سیټ ته راواړوئ. د دې نه بعد به بیا کاټن کوي. دا به ښه په صحیح طریقې سره مضبوط کاټن شو زموږ سره. اوس ګوره بالکل زبردسته دا کنیکشن د بجلی دی، دا د ای وي آر کنیکشن دی. دې نه بعد به وارنش کوي. انشاءالله دا زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که زموږ ویډیو خوښه شوي ضروري شیر کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټول نه مخکې تاسو ته رسي. تر راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.